داګای مولوی صاحب ته وګوره دا د داګای مولوی صاحب کتاب دی بصائر نومې دی او دا پنځپیریانو نه دی چاپ کړی دا د هغوی د پېښور کې د هغوی مکتبه ده او هغوی شایع کړی او میلاویږي هم د هغوی سره چې کومدنو میلاویږي هغه د استعانت باره کې څه وایي چې یاره د بل چا نه مدد غوښتل او د بل چا نه را غوښتل او را مدد شویل د هغې باره کې هغه ذکر کوي د دې کتاب په 14مه صفحه کې 14مه صفحه کې اول دا وایي چې اولیاء چې دي نو دا مدد کولی شي 14مه صفحه کې وایي وقد تواتر عن كثير من الاولیاء دا خبره وایي د بدعتیانو د مشرکانو تواتر ته رسېدلې ده تواتر خو په دغه معنی قرآن او حدیث کې نشته خو دا وایي د بدعتیانو د مشرکانو د بریلیانو تواتر ته رسېدلې ده چې انهم ینصرون اولیاءهم ويدمرون اعداءهم دوی وایي د خپلو یارانو مدد کوي او خپل دشمنان تباه کوي نو بیا چې کومدنو په 20مه صفحه ذکر کوي او دا وایي چې ګوره ایاک نستعین څه معنا ده تفصیل نه کوم صرف یو څو مثالونه وایم ایاک نستعین صرف د الله نه استعانت کو د بل چا نه کوو او دا راګی مولوی صاحب څه وایي په 20مه صفحه کې وایي وعلم منه ايضا ان الاستعانه بالمخلوق في دفع الضرر او جلب النفع جائز وی استعانت د مخلوق نه مخلوق تر مدد شویل په حاجتونو کې په دفع د ضرر او په جلب منفعت کې دا چې کومنو بالکل جایز دی بالکل صحیح نه دالا نه لګه تیله په لګي لګورا چې څنګه چې کومنو هغه د دې خبرې وضاحت کوي یو 50مه صفحه کې ذکر کوي او 53مه کې او 52مه کې ویدین معلومیږي فعلماء من كلام هذا الشيخ الامام الفاضل ان دعاء الميت ايضا مما لا ينكر چې مړی تر مدد شویل دا ګناه نه دا ویل څه نه ګناه نه او په 166 صفحه کې ذکر کوي یوصل 55مه صفحه کې هغه چې ذکر کوي چې د مړي د ولی مثال چې کمندونو څنګه دی په هغه کې وی الولی فی الدنیا كالسيف في غمده فاذا مات تجرد عنه فيكون اقوى وی مړ ولی چې دی نو د مثال په ژوند داسې دی لکه توره چې په کاټای کې او په سیکي کې پرته وي او چې مړ شي نو دا داسې دی لکه توره چې د سیکي نه سکي وباسي فیکون اقوى فی التصرف فیکون اقوى فی التصرف مړی له تصرف ثابت کړه او بیا چې کومنو مړی له علم ثابتې دا په 55مه 83مه صفحه کې چې مړی په پویږي د ژوندو په حال باندې او زمونږ د فقه متفقه فیصله ده بارو رائد فیصله لیکلې ده او هغه وایي من قال ان ارواح المشایخ حاضره تعلم یکبر څوک چې دا عقیده لري چې د بزرګانو روحونه حاضرېږي او هغه چې کومنو په حالاتو باندې پوهېږي او تصرفات کوي نو دا سړی مسلمان پاتې کېدلی نشي دا خو د فقه فیصله ده دا د هغه کتاب د رمضان سره کور نه راوړی دی خو ګورې لیکلی مې خپله نه دی دا هغه لیکلی دی او اوس په پښتو کې ترجمه شوی دی په اردو کې ترجمه شوی دی او دا خو ما صرف یو نمونه وویله او دا وایي چې روح المانی ذکر کوي چې فاستعینوا بأهل القبور دا روایت وایي صحیح نه دی روح المانی وایي چې دا روایت څه نه دی
نه دی خو دا مضمون بالکل صحیح دی اگر چې حدیث نه دی صحیح لای لیکلی دی په صفحه نمبر 49 کې چې فاستعینوا باصحاب القبور دا مضمون وی بالکل صحیح دی چې د قبرونو والو نه مدد غواړي دا دیوبندیت دی خاصه او د هیله اسقاط باره کې په دې کتاب کې باب قائم کړی دی چې ماتا ته دروخله او ماتا ته دروخله او د شومو په باره کې په دې کتاب کې باب قائم کړی دی چې شومې چې کمندونو دا بالکل جایز دي چې کټ پروت دی او دیګونه په خوا دې ته دیوبندیت نه ویل کېږي د علماء دیوبند هر یو فتاوا رااله هغه لیکلي دي چې د قبرونو والو نه مدد غوښتل حرام دي گنگوئی رحمه الله تعالی لیکلي استمداد و استعانت با انبیاء و اولیاء بهر نهج کې باشد جائز نه چې دا په هیڅ طریقه د اولیاء نه چې کمنو مدد غوښتل جائز نه دي نو دا حضرت دا نه پاتې او دې لپاره سوچ نه کوي او دې ته چې کمنو دې دیوبندیت وي او د دې زیر استدانت یو تقریر نه څو تقریرونه چې کمنو حضرت تاریخ ته کړی دا د دیوبندیت ته د دیوبند ته تللی د اول دلته ځان پاک کی بیا لري کول شي اول دلته چې کمنو ځان پاک کی او دارنګي بل یو خبره لیکلی ده تر ټول علماء دیوبند دا مسله ده چې په قبرونو باندې آبادی کول ناروا دي او په دې کتاب کې 166 صفحه کې لیکلي دي چې په قبرونو آبادی جائز ده په قبرونو باندې آبادی جائز ده د ټول علماء دیوبند دا متفقه فیصله ده چې په تعویذ کې او په دم کې په تعویذ او په دم کې د الله د صفاتونو نه علاوه د بل چا نوم غوښتل جایز نه دي او په دې کتاب کې 69 صفحه کې او 74 صفحه کې ذکر کړي چې د اولیاء او د مشایخو او د سابقات د نومونو تعویذ لیکل شي دا دیوبندیت دی دا صرف چې کمنو یو مسله راوغستله صرف د دې لپاره چې موږ په دې باندې د قرآن او د سنت چې کمنو مخنیوي وکړو او قرآن او سنت د توحید او د سنت میشن چې کمنو په هغې باندې مخه ونیو او د نبی علیه الصلاة والسلام ذات چې کمنو رامخې ته کړو او دا وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام هغه ژوندی دی او دوی ورته مړ وي او موږ وایو چې نبی علیه السلام ژوندی دی وګوره توبه خدای توبه دوی نبی علیه السلام ته څه وایي مړ وي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د هغې روح پرواز وکړو او په کټ کې لا پروت دی لا خښ شوی نه دی د نبی علیه الصلاة والسلام یار غار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی او د نبی علیه السلام خپل کو او دا وی چې ثبتا حیا و میتا ته چې کوم نو پاکي او تعالی مبارک دا د ژوند په ټیم کې او د مرګ په وخت کې ثبتا حیا و میتا نبی علیہ السلام ته عمر ابو بکر صدیق وی او قرآن کریم وی انک میت و انهم میتون پتا باندې چې کمنو مرګ راځي دا مسله د کم ځای نه او په کومه طریقه شروع کړه هر دور کې باطل پرست هغه چې کمنو یو خبره شروع کی خود دې قول چې نبی علیہ الصلاة والسلام په دې قبر کې داسې ژوندی لکه څنګه چې موږ په دنیا کې ژوندي یو دا قول اول د چاو دا د اهل سنت والجماعت کې د هیچا قول نشته دی اهل سنت والجماعت کې د هیچا قول دا نشته دی چې نبی علیہ الصلاة والسلام په دې قبر کې داسې ژوندی دی
لکه څنګه چې موږ د دنیا کې سیو ژوندي وو چې د کوم سړي دا عقیده وي دیوبندیت خو لا وړه خبره ده دا د اهل سنت والجماعت نه خارج دی دا د اهل سنت والجماعت نه خارج دی دا عقیده د چا وه دا عقیده ده د جهمیو او د کرامیو د جهمیو او د کرامیو عقیده ده دا کتاب د امام ابن قیم رحمه الله تعالی اجتماع الجيوش الاسلامیه اجتماع الجيوش الاسلامیه او د دې صفحه 151 یو پنځوسمه صفحه کې هغه ذکر کوي یو اوږد تعریف ذکر کوي د مسلې خو عوام په دې مجلس کې د هغې په اصطلاحاتو عوام نه پوهېږي نو زه هغه اصطلاحات د دې وجې نه نه وم عرض او ذات په دې باندې عوام نه پوهېږي خو صرف دومره ده چې هغه ذکر کوي وهذا القول في النبوة بناء على اصل الجهمية وافراخهم دا د جهمیو او د هغوی د پټانو او د هغوی د بچو مذهب دی څنګه وی ونجا متأخروهم من هذا الالزام وفروا الى القول بحياة الانبياء عليهم السلام في قبورهم هغوی باندې